او په دې اراده راغلي دي. نو اول یو کس راشي واپس لاړ شي خبر ورکی، نو لږ ساعت پس 3 یا 4 میږي نور روزي، او دې 3 پسې ډېر ګڼ تعداد کې نور میږي روزي. یو لښکر راشي هغې سره خپل جنډې وي را رواني، او مخله چې څوک ورځي نو خاطر نه کوي، ټک ورکوي. دا پروا نه کوي چې ما به ګوتو کې څوک چخلي کوي که نه، خو دی به ټک ورکوي. نو دی دومره تیز ټک ورکوي چې هر څومره زورور دشمن راغلی وي د دوی د ټک نه هغه بیا تښتي. نو څه پکې فوجیان دي، څه پکې څوکیداران دي، او څه پکې عمل والا کاریګر دي. نو دا میږي دوی له الله پاک اتفاق ورکړی دی، او په دې اتفاق کې دوی له الله پاک برکت اچولی، څوک پرې راتلی نشي. نو انسانه که چېرې تام ځان کې اتفاق راوسته یو شولې، نو پتا باندې څوک حمله کولی نشي، هېڅ څوک به در باندې حمله ونه کړي. نو سلیمان علیه السلام د میګو په کلي باندې راغی. اوس دا میګو کې یوه پکې ملکه ده، د دې میګو مشره ده بادشاه، او دغه بادشاه پر خپل قوم مهربانه ده. هغې د سلیمان علیه السلام د راتګ خبر چې بیا مونده فوراً اعلان یې وکړ، په خپل حکومت کې په خپل رعایا کې اعلان وکړ، فوراً خپلو ځایونو ته ننوځئ. هسې نه سلیمان علیه السلام او د هغه ملګري د هغوی د خپو لاندې چخلی نه شئ. لا یحتمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون. وی دا میگه د دې نوم طواحیه دی، طواحیه، او دې خبرې کولې. اوس د دې دا کلی کوم ځای کې و؟ وی دا په شام کې و، یا په طائف کې و، وادي بالطائف، او بعضې وایي چې دا د شام په علاقه. د دې میږې 2 وزرې هم وي، 2 وزرې وي. او یو روایت کې دي چې دا په یو وخت په ګوډم وه، خو ملکه وه، ملک لنفټ وه، خو حکومت یې کو. طواحیه نومې دی. نو دې قوم باندې زړه خوږېده، او خپل قوم ته اعلان وکړ، وی لا یحتمنکم سلیمان وجنوده. اسنا سلیمان علیہ السلام او د هغه لښکر تاسو چخلی کی، وهم لا یشعرون، قصدن به تاسو چخلی کوي نه. سلیمان علیہ السلام انصاف والا دی، عدل والا دی، خیال به نی د خپل لښکر په کتو به ښکته ځمکې ته به خیال نی، اسنه تاسو چخلی نه شئ. ګوره د ظلم نسبت یې نه دی کړی سلیمان علیه السلام ته چې د خپو لاندې به م چخلي که ظلم به در باندې وکړي. وی د 3 میله لرې نه دا خبره سلیمان علیه السلام ته هوا راوړله. د میږی چې کومه خبره کوله نو دا د سلیمان علیه السلام نه 3 میله لرې وه، او هوا دغه خبره راوړله سلیمان علیه السلام ته یې ورکړله. وی میږی دقسې وویل فتبسم، سلیمان علیہ السلام اخندل. په دې خبره اورېدو او په پوهېدو باندې خوشحاله شو، وی خندل، او د الله حمد و ثنا یې وویله. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي
وعلى والدي رب توفیق راکی جستا د نعمتونو شکریا ادا کما. وتفقد الطير سلیمان علیہ السلام د یو ضرورت د پاره د الوتونکو مارغانو جایزه واغشتا. هدهد ملا چرجک د د یعفور نمو یعفور نو دا هدهد په نظر را نغی وی فرمایل چې څه خبره ده چې ما هدهد اونه لیده شته نه که زما په نظر را نغی. سلیمان علیہ السلام پر مارغانو نه خاص کارونه اوشتل. مثال په طور باندې سلیمان علیہ السلام چې په تخت بناستو شپږ لکه کورسۍ به په تخت پرتې وي، په هغې باندې به پیریان او بني آدم عالمان دا به ناستو، سلیمان علیہ السلام به په منځ کې ناستو. په دې باندې د چت ضرورت دی چې په هوا ځي د نور شعاګانې به سوځول کوي، نو دې لره سوري ضرورت دی. مارغانو به وزرې ویلې کړې، الوتل به د پاسه په دوی سوری راغی. کله کله به د خط لېږلو ضرورت پېښ شو، یو مارغه ته به یې په غاړه کې خط ور واچو چې دا یوسه فلاني ځای ته ورسوه، نو مارغه به والوته. هدهد ته همداسې یو ضرورت پېښ شو. سلیمان علیہ السلام هدهد وکته، وی نشته په نظر رانغی، وی زی نه وینم که شته نه. وتفقد الطیر، تفقدا حاضری واغشتا. په یو مجمع کې د حاضر او غیر حاضر تحقیق کول دا د تفقده معنا شولا، خبرگیری او نگهبانی معنا شولا. نو سلیمان علیہ السلام الله پاک ولله د انسانانو حکومت ورکړو، د پیریانو حکومت ورکړو، د حیواناتو حکومت ورکړو، او د بادشاہي اصول لري چې د خپل قوم او د رعایا د هر طبقه به تپوس کوي، خیال به ساتي. نو تفقد الطير، سلیمان علیہ السلام د مارغانو معاینه وکړله چې څوک حاضر او څوک غیر حاضر. زمان د پیغمبر علیہ السلام اوم دا عادتو چې د صحابه کرامو د حالاتو نه به ځان خبرو، چې کوم سړی به غیر حاضرو نو که بیمارو نو تپوس ته به لاړو، که بل څه تکلیف کې به مبتلاو نو هغه بل تکلیف به ترې لرې کو. نو پیغمبر علیہ السلام هم د خپلو ملګرو تپوس به کو. اوس دې آیات نه معلومیږي چې سلیمان علیہ السلام د خپل رعایا د هر طبقه خیال ساتو، ځان باخبره ساتو. هدهد یو ورکوټ او کمزورې مارغه دی او په تعداد کې کمو. اوس هم د دنیا د ګڼو مارغانو په نسبت د تعداد کم دی. د سلیمان علیہ السلام د نظر پناه نه دی، خبر اخلي هدهد هسته شو. دا هدهد خاص تپوس یې وکړ. نو د کمزوري رعایا به خاص تپوس کې. د سلیمان علیہ السلام د هدهد غوندې
تپوس کړی مالی لا ارل هدهد پما سشوری چې ما هدهد ملا چرجک مې ولیدو ان کان من الغائبین بل کان من الغائبین نازی نوی نما خود دې د غائبین غرازر دی اوس چې دې غرازر دی نو دنه با تپوس کوم ولې غرازر دی اول سلیمان علیہ السلام دا نوی چې هغه غرازر دی وی په ما شیشه ویلی چې زی نه وینم نو خپل نفس سره حساب کتاب کوي ځکه دا الله یو خاص انعام دی چې دا مرغان ورته تابع کړو حاضر یې کړل اوس چې یو کس غرازر شو لکه چې دا انعام را نه خدای واغش نو ما به کم کوتاهي کړي کم کمې به مې کړي وي چې زما نه مرغه لاړه نو خپل نفس نه تپوس کوي د نیکانو بزرګانو دا معمول دی چې کله یو نعمت کې کمې راشي څه پریشانی راشي نو خپل نفس سره حساب وکړي دا به تا نه څه کمې شوي ګناه به نه شوي د هغې په وجه دا نعمت د الله واغشته تا به شکر نه ادا کړی نو بزرګان دا غوی طریقه دارا اذا فقدوا اعمالهم تفقدوا اعمالهم اذا فقدوا اعمالهم چې کله به دوی خپل مراد کې کامیابی حاصله نشوله تفقدوا اعمالهم نو د خپل عمل تپوس به وکړي چې مانه کم کوتاهي شوی دی په هغې د کامیاب نیمه نو اولې نفس سره حساب وکړه او بیا وایي ام کان من الغائبین بلکې دی د غایبینو نه دی داسې خبره نه ده چې زما نظر کې کمې راغلي نه وینم بلکې دی غیر حاضر دی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما فرمایي په تمامو مارغانو کې د هدهد تپوس یې ولې وکړو وی سلیمان علیہ السلام په یو داسې ځای کې قیام کړی دی چې هلته د اوبو درک نه لګېده هدهد کې الله یو کمال اچولی دی چې په دې ځمکه کې لاندې اوبه پټې روانې دي هغه روانې اوبه د هدهد ته ښکاري نو ته به سلیمان علیه السلام ته ویل دې ځای کې یو غز کې اوبه دي دلته 2 غزه کې لاندې اوبه دي دلته 3 غزه کې لاندې اوبه دي چې څومره لاندې اوبه به وي نو سلیمان علیه السلام ته به دومره فاصله کې اوبه دي بیا به سلیمان علیه السلام پیریانو ته کنده وکړه کنده نه پس به اوبه راووتې نو هدهد د ځمکې لاندې اوبه معلومولی شوی نو د سلیمان علیہ السلام اوبو ته ضرورت شو وی هدهد ضرورت شو وی هدهد څه شو چې هغه راشي دی دی که خپل ریسرچ وکړي معلومات وکړي او اندازه معلومه کړي نو هدهد یې په دې باندې را اوبله هدهد تیز نظر دی د ځمکې په مخ باندې ښکاره لټ پروت دی هغه نه ویني او د ځمکې لاندې اوبه ویني لټ کې ونخري یو 2 مارغانو یو وی زما نظر ډیر تیز لګي او بل وی زما نظر ډیر تیز لګي او ډیر لري پورې وی راځه چې والوزو پته به ولګېږي چې د چا نظر ډیر اوچت لاړل اسمان طرف ته دواړه مارغان والو ته په میلینو بره لاړل وی ځمکې ته نظر وکړه څه ښکاري یو ته زه خو څه نه وینم وی ښه دومره فاصله کې زه وینم چې په ځمکه فلانۍ جزیره کې فلانی میدان کې پزمکه دانه پرته رځي وینم
سو میله بره ختلې او دا غځای نه وي زه دا نه وینم او ته زه خو نظر لګوم دا دویم ورته وي او زه نه وینم وی راځه چې اوس معلومه شي چې رښتیا زه وینم او که دروغ دي د بره نه را روان شو ځمکې ته راورسېد هغې جزیرې ته ورغې او په ځمکه باندې دانه پرته ده وی دانه دقه او ټونګه ورکړه خو چې څنګه ټونګه ورکړه په دې سټې لټ راغی ویني بل ورته وی تیز نظر یې خو تمیز نظر نه تیز نظری خدای درکړه په میلیونو لرې خو دانه ویني خو تمیز نظری ده کې نشته خوا کې لټ نه ویني ګیر شو پکې نو چې نظر لګې نو تمیز هم ورسره کوه تیز نظر سره تمیز نظری پکار ده کم این جی اوز چې خلاف شریعت کارونه کوي د دین جرړې کټ کوي په ظاهره د دنیا ډیر دولت بدر کوي درلا د لرې نه به تا ته دانه ښکاري شاته لټ پروت دی دا لټ ووینه دانه مه وینه د داسې خلکو سره مه ملګری کېږه چې هغه ستا دین ته نقصان رسوي سلیمان علیہ السلام ته د معمولی سزا اجازتو تا ته د معمولی سزا اجازت شته خو د حد نه زیات کړی او که نو ګناه ده نو یا به ما ته الوی کنی سزا به ورکم او لیأتینی بسلطان مبین د غیر حاضرۍ وجه معقوله به راته ښیي د عذر پیش کولو موقع به مجرم ته ورکې چې هغه خپله صفایي وکړي اوس هدهد د غیر حاضرۍ وجه بیانوي چې زه ولې غیر حاضر وم وی احط بما لم تحط به ما ته داسې شیز معلوم شوی چې هغه لا تا ته هم نه دی معلوم سلیمان علیه السلام ته تا ته نه دی معلوم ما ته داسې شیز معلوم شوی دی تفسیر قرطبی دلته لیکي چې پیغمبران عالم الغیب نه دي چې خامخا هر یو شی به ورته معلومي عالم الغیب الله دی سلیمان علیہ السلام ډېر لوی پیغمبر او بادشاہ خو ملکه بلقیس نه خبر نو خبر او هدهد الله خبر کړ د هدهد په ذریعه باندې د ملکه بلقیس حال ورسېده نو دی وی چې احط بما لم تحط به ما ته داسې شی معلوم شو چې هغه لا تا ته هم نه معلوم وجئتک من سبع بنبأ یقین د شهر سبانا یو یقینی خبر مې راوړی دی شهر سبا د دې مخکینو معارب دی د یمن دارالحکومت صنعا د هغې نه د درو شواروزو په مزل لرې دی هدهد وی ما ته داسې معلومات شته چې تا ته نشته دا بې ادبي نه ده چې استاذ ته وایي استاد ما ته داسې مسله معلومه چې تا ته نه ده معلومه شاګرد استاذ ته ویلی شي غیر عالم عالم ته ویلی شي چې ما ته معلومه ده نو بعض عالمان وایي چې ستا 100% یقیني چې دا ما ته مسله معلومه ده حقه ده نو بیا وی ورته ویلی چې استاد جي دا مسله ما ته داسې معلومه ده واقع همدغه شي وي خو تفسیر روح المعانی وی دا طرز خطا د بې ادبي ده دا زمانه چې ته پې نه پوهېږې او زه پې پوهېږم خپل استاذ ته خپل مور پلار ته خپل پیر ته دا مه چې ته پې نه پوهېږې که نه زه پې پوهېږم وی دا بې ادبي ده او د هدهد په قول باندې دلیل مه نیسه چې مولا چرجک سلیمان علیه السلام ته وایي دا شی ما ته معلوم دی چې تا ته نه دی معلوم نو ته دا قیاس په هغې مه کوه دا خپل دا ولې به د هدهد خبرې ته نه ګورې په هغې دلیل مه نیسه دې ځای کې هدهد ته د مرګ سزا میلاوېدله نو که د ادب والا خبرې کولې شاید تې حلال کړې وې
هغه فورا خپل وجه بیانوي ما ته داسې معلوم شي چې تا ته نه معلوم وکیل چې ویلم لتا مال صدا مرا کوه ممه علالوا نو بعض دې کې با القاب آداب پرېږدي زر به الوې دا نه چې استاد ته خبره کوي چې زما ډېر قابل قدر استاد صاحبه زما د مور او پلار نه ډېر په ما ګرانه استاده ستا په تولي باندې اور ولګېده دا القاب آداب پرې فورا اور لګېدلی دي ابا زر وی اوبه پې واچوه نو چې ته دا القاب آداب وې نه تولي به سر خوړې دي نو دې ځای کې هدهد پوه شو چې زه په ادب خبرې کوم نو اوس مې سرمن وباسي انی وجدت امرأة تملکهم ما یو زنانه ولیدله چې هغه په یو قوم باندې حکومت او اقتدار کوي اوس دا زنانه د دې نوم دی بلقیس د دې زنانه نوم بلقیس دی زمون خلک نومونه ږدي د عربی نومونه او بیا خپل پښتو ته راوړي کلثوم دا د عربی نوم کلثوم موږ ته ګلسومه جوړه کړه بلقیس نو موږ ته بلقیشه جوړه کړه دا نومونه غلط شو چې څنګه بیا قصوایا د ملکه بلقیس مور دا پیره وا د جناتو نوا او دا غي نوم ملعمه بنت شیسان ملعمه د شیسان لوروا او د دې د نکاح هدا نومو هدا نه دی هدا او د یمن یو لوی بادشاہ او د په اولاد کې سلويخ الکانو او ټول بادشاہانو د دې والد صاحب چې نو شراح نوم دی د پیره سره نوم واده کړی دی ملکه بلقیس پلار هغه د یو پیره سره واده وکړ او دا غینه بلقیس پیدا شوله وې دې سړي ولې د پیره سره واده کو وې دوی په دې ټول قوم کې په انسانانو کې زما همسر او همسال زما په شان خشتا سوکشتل نه دې سره واده نه کوم نو خاطرو کې واده وکم نو سړی تیر وته انسان اشرف المخلوقات ته پیره په دویمه درجه کې دی واپسې دا اول نمبر یې پرې خو دویم نمبر ته لاړه د غرور او تکبر نتیجه وا په لاندې خلکو پرې وته د انسان نکاح د پیرانو سره کیږي نکیږي وسره د انسان نکاح د پیرانو سره جائز نه را عمل کې بلقیس پلار او